بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اے اولادا د یعقوب علیہ السلام اذکروا تاسو یاد کئ نعمتي نعمت زما التي اغا نعمت انعمت علیکم الله و چې ما کړو پتا سو باندې و اوفو بعهد پرواله وکي زما د لوزونو اوفي بعهدکم زبا پرواله وکم تاسو د لوزونو و ايايا فرحبون او خاص زمانہ ويریږي و امنو ایمان راوړی بما پا کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا دا تصدیق کوونکی لما دا کتابونو ما کوم چې تاسو سره دی ولا تکونوا اول کافر به مکیږئ تاسو اول انکار کوونکی به په دې کتاب باندې ولا تشترو بآیاتی ما خلی تاسو زمون پایاتونو ثمنن قلیلا دنیا لگا و ایایا فتقون او الله خاص زمانه ویریږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل ما ګډوډ کوي حق لرا بالباطل د باطل سرا وتكتموا الحق او ما پټوي حق لرا وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو خو پوهیږئ دلتا تلبیس الحق دا مقدم ده په کتمان الحق باندې دا ځکه چې تلبیس الحق دا مستلزم ده کتمان الحق لرا واقیم الصلاة پامدی کوي د مانځه واتو زکات او زکات ورکو رکو کوي مار راکین سرا درکو کونکو نا اے صلو مع المصلین اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر پنیکی باندې وتنسون انفسکم او هیر کړیم دی خپل نفسونه وتنسون انفسکم او پریخم دی خپل نفسونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لرا افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړئ د الله نه په صبر سره او په مانځه سره وإنها لکبیرة یقینا دا کار چې دی ګران دی الا مگر نه دی ګران الخاشعین پاغ خلکو باندې چې یریږي د الله نه الذین آکسان یظنون چې داغو یقین دی انهم ملاقو ربهم چې دیو میلاویدونکي دي د خپل رب سره وانهم او دیو چې الیه راجعون دی الله طرف ته راګرځېدونکي دي